نن سبا زمونږ پښتانه چې دي نو هغوی نه لاندې هغوی نه پنجابیان هم نن سبا خو دي دی نه دوره ایمانو ته دي پوه شوې دی کې د غیرت زمونږ پښتانه چې وو مشران چې وو نو هغوی به په خپل تورسر او په دې باندې به هغوی سر ورکړو خپل سر به یې قربان دې پښتنو جنکو له پکار دي چې په خپلو کورونو کې ښکلې کښېني او ښکلې مصله ځان ته خوره کړي او ښکلی عبادت وکړي پوه شوې خپل الله ته وجاړي الله نه وغواړي چې الله ته مونږ نه ښکلي عالمان حافظان بچي پیدا کړي پوه شوې ته مونږ له ښکلي عالمان حافظان خاوندان ناکړي زما چې یو سړی مني چې په دنیا باندې ځان کامیابول غواړي او په آخرت باندې هم ځان کامیابول غواړي بیا د ما کې الله تعالی دا دغه راولي جذبه راولي چې زه 15 وخته لمونځ کوم پوه شوې چې دنیایي ما ته 1 کروڑ روپۍ میلاویږي او زه وایم چې دا 1 کروڑ مې نه دي خوښې 15 وخته خپل لمونځ ښکلی په ټایم او زما تاسو ته هم دا پیغام دی چې 15 وخته لمونځ پابندۍ سره کوئ الله به هم د دنیا مسلې هم حل کوي او د هر څه مسلې به هم الله حل کوي نه ټیک ټاک پرېږدي لکه ټیک ټاک باندې په حاشي د هر څه دي ټیک ټاک دې ځوانانو ته څه وایي چې دین طرف ته راشئ زه ورته وایم چې دین طرف ته راشئ او الله ته وجاړئ په سچه الله نه وغواړئ الله زه ګناهګار یم مال راکړه زما دې شي ته ضرورت دی مال یې راکړې الله یو تکبیر الله دنیا و ما فیها بهتر دی د دې کیمرې مخامخ ته نه زه تپوس کوم مونږ چې کومه کلمه ده لومبیا هغه صحیح ووایه او بیا یې معنی ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله معنی دا ده چې نشته لایق د یو الله نشته لایق د عبادت صرف د یو الله او محمد صلی الله علیه و آله وسلم د مونږ رسول دی اخیری مونږ ایمان دی ختم نبوت نه څه مراد دی ختم نبوت څه ته وایي ختم نبوت دې ته وایي چې نبی علیه السلام اخیری نبی دی بیا به بل نبی نه راځي ختم نبوت دې ته ماشاءالله ماشاءالله دا چې کوم کسان دي ګوري دی ته څه پیغام ورکول غواړي د دین زده کړه وکړي ښه خبره ده زه دا پیغام کوم چې زما چې یو سړی مني چې په دنیا باندې ځان کامیابول غواړي او په آخرت باندې هم ځان کامیابول غواړي بیا د ما کې الله تعالی دا دغه راولي جذبه راولي چې زه 15 وخته لمونځ کوم پوه شوې چې دنیایي ما ته 1 کروڑ روپۍ میلاویږي او زه وایم چې دا 1 کروڑ مې نه دي خوښې 15 وخته خپل لمونځ ښکلی په ټایم او زما تاسو ته هم دا پیغام دی چې 15 وخته لمونځ پابندۍ سره کوئ الله به هم د دنیا مسلې هم حل کوي او د هر څه مسلې به هم الله حل کوي نه ټیک ټاک پرېږدي لکه ټیک ټاک باندې په حاشي د هر څه دي ټیک ټاک دې ځوانانو ته څه وایي چې دین طرف ته راشئ زه ورته وایم چې دین طرف ته راشئ او الله ته وجاړئ په سچه الله نه وغواړئ الله زه ګناهګار یم مال راکړه زما دې شي ته ضرورت دی مال یې راکړې الله یو تکبیر الله دنیا و ما فیها بهتر دی او نه په حاشي د پښتني جنکۍ ورته راوتي دي دین خلکو هېر کړی دی دې پښتنو جنکو له پکار دي چې په خپلو کورونو کې ښکلې کښېني او ښکلې مصله ځان ته خوره کړي او ښکلی عبادت وکړي پوه شوې خپل الله ته وجاړي الله نه وغواړي چې الله ته مونږ نه ښکلي عالمان حافظان بچي پیدا کړي پوه شوې ته مونږ له ښکلي عالمان حافظان خاوندان ناکړي انا اوس خو پکې لکه دا زه هم د دوی به چېرته شاته اورګانه دا به یې څوک ني دومره بې غیرته خلک دي لکه خورګان یار سره وتي په پښتنو خو به وایي چا څادر هم نه لیدو نن سبا زمونږ پښتانه چې دي نو هغوی نه لاندې هغوی نه پنجابیان هم نن سبا خو دي دی نه دوره ایمانو ته دي پوه شوې دی کې د غیرت زمونږ پښتانه چې وو مشران چې وو نو هغوی به په خپل تورسر او په دې باندې به هغوی سر ورکړو خپل سر به یې قربان بکر صاحب اول دا داسې وجه کېدی شي چې اول باران موږ الله نه غواړو په موږ کېږي نه او چې بیا کېږي دومره زور چپړو شي چې هر څه تباهي دا د وجه د څه ده دا زمونږ او ستاسو د ګناهونو وجه ده ځکه چې الله نه چې مونږ صحیح انسانان شو که نه چې مونږ الله ته وایو چې الله مونږ له باران الله به ډایرکټ وایي چې دا والی باران وشو پوه شوې او دا مونږ ګناهګار یو ځکه چې مونږ الله نه غواړو نو مونږ باندې د عذاب په شکل باندې باران زمونږ ضرورت نه یو په مونږ لکه مونږ ته دین زیات ضرورت دی مونږ ته د دین ډېر زیات ضرورت دی او آیا که زما دې خبرو سره اتفاق کوئ نو نورو ملګرو سره شیر کوئ او که زما دې خبرو سره اتفاق کوئ نو نورو ملګرو سره شیر کوئ لایک کوئ او کمنټ